موږ په هغه باندې دوی ته اودي موږ قبوله ده موږ ته منظوره ده دوه والا فیصله یې داسې ورته سناو کړې ده چې 30 لک په روپۍ راره یعنې نواتر ګډۍ د سړي پښتو چې رواج چې له دې نه بله داسې درنه خبره نشته ده چې دا یې تا ته وکړي چې دا یې درس یې تا ته نافتا یو سړی وکړي که دې نه چېرې بله غټه وای خو هغه مو وایي چې کوله دوی موږ ته 10 لکه روپۍ ننواتې راځي او موږ ته دوی والا راتلګ موږ ته قبول او منظور ده ټولو مو خوښه ده که نه ټولو مو خوښه ده که نه الله مو خوشحاله لري بس ما د دولت خیر کلی درنو مشرانو عزیزانو خاص کر کوم دا متاثره کوم خاندان دا چرته یو احسان بھائی مورنت الله دا فاروق بھائی دو خاندان دا او عبدالوحید بھائی دو خاندان دا او نور چې کوم دلته کلی چې کوم ملګری دي همایون خان دو هغه دي او خاص کر زه ملک عبدالرؤف صاحب حاجی عدنان صاحب او د ټولو کلي مشرانو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماته نن دلته واقع اختیار وکړ بس تاسو د خپل قوم بچي ته وکتل چې رشید احمد ما یو قوم بچا راغلی ده او څرنګه پټانګ خلک او ډي خان خلک او د نور وزیرستان چې هم رشید احمد څوک نه واپس کوي یا ما کوم یو خواص جوړې راوړې وه هغه تاسو واپس نه کړه نو انشاءالله زه اوس روان یم او اسخیل ته ځم او چې اسخیل کوم بچو نه او جوانانو کومه غلطۍ سلې ده موږ چاړه غړې تاسو ته راځو په خپلو کړو باندې موږ شرمنده یو او په هغه باندې خفه یو نو تاسو ته راځو او انشاءالله تاسو ته مو هم خواسته چې کوم دلته ملګرو چا سره کلاشونکوفونه دي توپک موپک دي ځکه موږ چړه څنګه روان یو تاسو په کار نه چې په هېڅ ټایم باندې توپک له هغه مو اخیستي شپې ټایم داسې نه چې داسې یو څوک شرپسند راشي او په هغه چې څوک داسې روزګار هغه کړي ملک عبدالرؤف صاحب زه دا ډیوټي ځکه لګوم چې ملک صاحب به ټول ځنکو ته ووایي چې مشینان توپک به کور ته ګډ کو ځکه توره شپه دی چې پته نه لګي شیطان کار کوای سي نو موږ درجو دا ګوره ما عزت نه ده ټول د لتخیل کلي عزت ته چې دلته څوک یو هلک یا کمزوری غوندې حرکت نه وکړي ټوخېدار نه وکړي په چا باندې نارې نه وکړي ډز نه وکړي هغه نه وکړي موږ دلته راځو احسان بھائی دو فاروق بھائی دو جي ته چې چېرته ډېر نقصان سلا ده موږ ورور مړ سلا ده هغه تلي ته تاسو په کلي کې هم اعلان نه وکړو تاسو هلته هم ټول جمع سو او موږ هم درځو پرون مو اعلانونه کوله جنگ پاره او نن اعلان وکړو سولې پاره او سولې اذان وکړو چې سولې ته خلک روان دي ننواتې روان دي او چاړه او غړې روان یو نور بشکه چې تاسو چر سره کوو او سره د 10 لک روپو جرمانې هم روان یو سره د پسو هم روان یو تاسو کومه ډاکټر مو بوتلې ده هغه ډاکټر هم راولو او نور عاجزي هم در سره هغه عاجزي چې څنګه خوش پیغمبر معراج په موقع باندې الله تعالی نو الله ورته چې شاده راوړي دي نو نبی رسول الله ورته فرمایل ما دا شعر راوړی چې پاسمانو چې نسته نو فرشتي حیران سره دا شعر راوړي دي یو ورته ویل چې ما عاجزي راوړی ده نو عاجزي هم ورته راو نو تاسو مو ان شاء الله هغه چې تاسو موږ نه خفه کوو او موږ چې دلته راځو تاسو موږ کوم ما سره کومه بچي چا نه غلطي سره چا نه غسله تاسو په یوه موقع باندې تاسو هغه هم نه کوو او په ښه طریقې باندې به داسې کوو لکه څرنګه خوش پیغمبر فتح مکه په موقع باندې هغه ته وویل مکې هغه ته چې ورته لا تسریب علیکم اليوم ورته مکې خلکو زه به تاسو سره هغه معامله کوم څرنګه یوسف علیه السلام چې ورونو کوي ته اچولاو چې هغه ورونه وراله ننواتې او ورونه ورته وویل یوسف علیه السلام ته یوسف علیه السلام چې ورونه ته ورته وویل چې لا تسریب علیکم اليوم چې ورونو تیر ویر تر برا تیر ویر استخیله تیر ویر ګوانډه تیر ویر چې کوم د اکسلي مشران دي دو خاطر د مرودخانې خاطر او د نواتې خاطر موږ هغه معاف کوو نو لہذا موږ راځو چې تاسو څرنګه ورته خوښه انشاءالله سره د پور سره د نواتې سره د مژو سره د ګاډي چې کوم هغه مو سره ده او سره د عاجزي تاسو ته راځو نو تاسو لمونځونه وکړو زه استخیل ته ځم او چې کوم ما بچو نه کوم زیاتی سلا ده کومه غلطي مو کړې ده اول په مروت کوم طرف نه زه تاسو ته په دې شرمندګي او معافي هم غواړم اول رشید احمد معافي درنه غواړي چې ما کوم بچي تاسو سره زیاتی کړی ده او انشاءالله تاسو باندې مې هم دا هغه ده چې ګوره ورته وایم دس کول دا چې ګرانه خبر نه ده یو ماشوم به ګرنیټر وولي یو ښځه به ګرنیټر وولي یو ګوټاړی به ګرنیټر وولي ټول به مړه کړي مړول ګرانه خبره نه ده تکړه سړی ښاغلی سړی نامور سړی هغه ده چې سړی تا ته راشي ته یې معاف کړي غوټه خبر دا ده الله رب العزت تاسو کامیاب کړي بس لمونځونه وکړو 2 رکعته نفلونه وکړو چې الله رب العزت په علاقې سړی وبتوي کړي نعرې تکبیر نعرې تکبیر استخیل ته جا کسان راولو نواتې ته او تاسو لشي کوټي مړی مخ ته شاته کو او نور کلي علاقې چې دلته اعلان هم کوای سو چې هغه هم ورجمع کړو چې دلته احسان دوجي ته موږ راځو چې هلته موږ نواتې وکړو ډېره مننه السلام علیکم